دا خبره لري نه ده چې ورځ په پاکستان باندې دغه اسرائیل دغه یهود دغه غیر مسلم په دې مسلمانانو باندې ورازي دی به وجني په بربریت سره په ظلم سره په زیاتې سره به وجني او نن مسلمان چې څنګه خاموش دی دغه څه بل بیا د بل ملک مسلمان هغه هم خاموش ناشتي وایي چې زما سره د خیری پاکستان دی خپل کار کوي صاحب ته په عبادت باندې رب راضي کې صرف په سجدو باندې رب ناراضي کی ترسو پر جستا پړه کی د یو غریب او د کمزوري د یو مظلوم چې داغه امداد ته ضرورت دی یا تا ته ضرورت دی داغه تا سره پړه کې احساس نشته او درد نشته سرای پورې تا رب نشي راضي کېدی چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته نبوت میلاو شو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها تخپل واقعیا ذکر کړي ډیر زیات فکرمندو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې نه خول راغلی و یو غم وسره و چې الله را باندې ډیر لوی ذمہواری را واچوله نو حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کړه ډاډ او تسلی ور کوي سوې وتا وی الله بتا نه ځای کوي ادي وجننا چې ته عبادتونه ډیر کې ادي وجننا چې ته نفلونه ډیر کې ذکرونه ډیر کې دعاګانې ډیر کې تهجد ډیر کې په دې وجنا وي ته د غریبانو خیر خوای ته یتیمانانو خیر خوای ته د کونډو امداد کې الله بتانه ځای کوي چې کله مسلمان په تکلیف کې مسلمان په غم او درد کې دی مسلمان د مسلمان زما استاد تعاون او د امداد ضرورت دی زما استاد لاس د ورکولو ضرورت دی زما استاد اوږې د ورکولو ضرورت دی په الله قسم نن د فلسطین مسلمانان دي 50,000 نه زیات خلک نوجوانان شهیدان شو په الله قسم نن زما استاد امداد ضرورت دی غوډه زما استاد د आवाज کم سے کم ضرورت دی څومره زما استاد نه کیږي داغه د تعاون د پاره आवाज چتول داغه باندې کم ظلم کیږي داغه خلاف ودریدل دا خو د وخت ضرورت دی د وخت ضرورت نن ما او تا ودیو چې کم ځکه خوخي الته کې مسلمان هغه باندې ظلم کوي او چې کله ضرورت شي په بل باندې ورځي بیا کې معاشي بایکاټ زمون مسلمان معاشي بایکاټ نه خبر هم نه دی چې بادشاہانو کې یو بادشاہ تیر شوی دی وی هغه نیتو کو چې زما عبادت کوم چې الله را ناراضي شي بادشاہ دې پرې خو د ولاړ یو ځنګل ته وته په ځنګل کې یو عابد ناس ته عبادت کوي دا سره ملاقات شو دو د خپل ځان ظاهر نه کړي چې بادشاہ يم دې خبره د پاره راغلم چې خپل رب راضي کم هغه ته وی نوجوانا خپل کار روزگار کوا ته رب رضا کول ډیر ګران کار دی دوه پاسه نه رضا کیږي چې ته به مرাজি کی تا چرته مشقت نه کړي لاسونه دې نرم ښکاری نازک نازک انسان ښکاری ته خو ماته د مشقت برداشت کول والا نه ښکاری دې کې قربانې دي غونډ غونډ شپه به ودرېږي د الله په دربار کې به ولاړې تهجد بکې نفلونه بکې ذکر اذکار بکې جړاګانې بکې فریادونه بکې لوګي به تیرې روجي به نیسي دا خو ډېر ګران کار دی ته نشي کولی هغه ته وایي چې صاحب زه راغلی م دلته کې ځای راکړه چې زم الله راضي کړم هغه ته وایي ما 10 کاله تیر کړو ما رب راضي نه کړ ته به څه راضي کړي نو دا بادشاہ تپوس کوي چې 10 کاله تیر کړو رب د ناراضي نشو د دې نه خسره تا څه پته چې رب نه دی راضي شوی هغه ما چې کله زه راغلم ما یو بوټي راوړی ځان سره دلته کې مینال کړی دی یو ډکې مې راوړی دلته مینال کړی دی او د رب سره مې دا وعده کړی دی چې ربه کله مران ته راضي شي دا بوټي دا شین شي دا ډکې دا تیغ یو کې او شین شي وی ښه بس مالم مقرا که زم کوشش کوم نو تا په 10 کاله کې راضي نه که زم کوشش کوم کې دې شي الله راضي شي وی زه خدای تم یو بوټي یو ډکې دلته راوشو که دلته کې نال کا تم یو ډکې ولګوه پته به ولګي یو څو شپې تېرې شوې عبادتونه روجې راز او نیاز ذکر اذکار دی کول په لوږه کې او په تنده کې ورځې تېرې کړئ یو شپه د دواړه عبادت کی بادشاہ هم لګیا عابد هم لګیا دی خپل عبادت کی ولاړ دی الله ته په دې کې دی بادشاہ د جړه आवाज واورېده
بادشاہ د عابد ته وایي چې صاحبه څوک جاړي څوک په تکلیف کې دی لږ وله ورځونه چې تپوس یې وکړو امداد به وکړو هغه ته وایي په قلار کښېنه زه خپل رب راضي کوم عبادت کوم زما عبادت مه خرابوه زما نفلونه زما ذکر اسکار او دعاګانې او مناجات مه خرابوه الله سره په راز او نیاز کښېمه بادشاہ دا کس پرېښود عابد وي زه خپل عبادت کوم زه ځمه ګوره بادشاہ خدا سي چې د پړه کې د رعایت احساسي رعایت په تکلیف کې د سره احساسي دې وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی که د سمندر په غاړه باندې سپیم د تندې نه مړ شو نو تپوس پې د عمر نه کېږي بادشاہ روان شو برداشت ونه کړی شو چې لاړ یو ماشوم دی ویلي د هغه د خپلې قافلې نه ورک شوی هغه ځان سره که لاړ قافلې طرف پسې چاق ورسو څه ځای کې رالاندې کړه قافله هغوی هم په ډېر په تکلیف باندې وو خپه و پریشانه و ماشوم یې چې ورته کله حواله که نو قافلې والا ډېر زیات خوشحاله شو ماشوم هم خوشحاله شو د خوشحالۍ اظهار یې وکړو بادشاہ راغی واپس خپل عبادات شروع کړه چې سحر شو د عابد ته خپله کارګزاري بیان کړه چې بیګا خو دغه شان د ماجره وشوه هغه ته یې مړ په قلار کښېنه خپل عبادت کوه چې ویې کتل هغه د باچا چې کوم ډکې لګولي و هغه شین شوي و نو باچا دې عابد ته وایي چې صاحبه ته په عبادت باندې رب راضي کې خو صرف په سجدو باندې رب نه راضي کېږي تر څو پورې چې ستا پړه کې د یو غریب او د کمزوري د یو مظلوم او یو چې د هغه امداد ته ضرورت دی یا تا ته ضرورت دی د هغه تا سره پړه کې احساس نشته او درد نشته تر هغه پورې تا نه رب نشي راضي کېدی که رب راضي کې د عباداتو او د سجدو د نفلونو د روجو سره سره د حجونو د عمرې سره سره د خپل غریب خیال ساته د خپل غریب د کمزوري امداد کوه دا په دې به رب راضي کېږي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د خپل واقعه ذکر کوي چې یو فرشته راغلی یو عجیبه مخلوقو او ما ته د الله رب العزت طرف نه دا حکم راکړه چې ته د الله پیغمبر او ته به د خلکو دپاره د هدایت ذریعه ګرځې خلک به الله طرف ته رابلې ډېر زیات فکرمندو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې د یرې نه خوله راغلې وه یو غم ورسره و چې الله را باندې ډېره لوی ذمواري را واچوله زه به څه کوم نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها چې کله ډاډ او تسلي ورکوي څه وایي ورته وی الله به تا نه ضایع کوي دې وجې نه چې ته عبادتونه ډېر کې دې وجې نه چې ته نفلونه ډېر کې ذکرونه ډېر کې دعاګانې ډېرې کې تهجد ډېر کې په دې وجه نه وایي ته د غریبانانو خیرخواه ته د یتیمانانو خیرخواه ته د کونډو امداد کې الله به تا نه ضایع کوي محترم عارض میں دا کو چې کله مسلمان په تکلیف کې مسلمان په غم او درد کې دی مسلمان ته د مسلمان زما استاد تعاون او د امداد ضرورت دی زما استاد لاس د ورکولو ضرورت دی زما استاد اوږې د ورکولو ضرورت دی په الله قسم په هغه وخت کې زما استاد ایمان سوی دا ما ورته هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړو نن د فلسطین مسلمانان دي 50,000 نه زیات خلک نوجوانان شهیدان شو په لکونو ماشومان دا پکې زخمیان دي بېشماره پکې کونډې شوې په الله قسم نن زما استا امداد ضرورت دی هغوی ته زما استا د آواز کم سے کم ضرورت دی څومره زما ورته نه کېږي انسان په خپل وس باندې پړ دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما ورته خنداګانې کوو لانکې د فلسطین دپاره چندې کوي دا ځان له خوري مونږ تاسو ورپسې خنداګانې کوو د فلسطین دپاره اواز چوتول زما څه وسي زه به حقه کوم
تتلو مې وس کېږي ځم به ورله تتلو مې وس نه کېږي کم سے کم داغه سره یکجهتي داغه د تعاون دپاره اواز چوتول داغه باندې کم ظلم کېږي د هغې خلاف ودرېدل دا خو د وخت ضرورت دی د وخت ضرورت په الله قسم دا غیر ما او تا ته ګوري چې یو کم دی کې مسلمان ګوري کمزوري دی داغه په مرۍ زور کوي سات یې وباسي خو ما او تا دپاره امتحان دی هغه ګوري چې دا بل مسلمان د په غم باندې غمجن کېږي که نه دی راایخېږي که نه راایخېږي نن ما او تا اوده یو چې کوم ځای کې خوښه یي هلته کې مسلمان په هغه باندې ظلم کوي او چې کله ضرورت شي په بل باندې ورځي بیا که نن د فلسطین نمبر دی بل د کشمیر نمبر و یا دارنګې دې نه مخکې د افغانستان نمبر و دا خبره لرې نه ده چې یو ورځ به په پاکستان باندې دقه اسرائیل دقه یهود دغه غیر مسلم په دې مسلمانانو باندې به راځي دوی به وجني په بربریت سره په ظلم سره په زیاتۍ سره به یې وجني او نن مسلمان چې څنګه خاموشه دی دقسې به بل بیا د بل ملک مسلمان هغه هم خاموشه ناست دي وایي چې زما سر ته د خیري پاکستان دی خپل کار کوي الحمدلله په داسې موقع باندې دا د وخت ضرورت دی نن زمونږ د ملک ټول اسلامي مذهبي چې کوم جماعتونه دي الحمدلله په یو پلیټ فارم باندې دي تر دې پورې علما کرام دا کوشش کوي چې ځان سره په دې مسله کې د فلسطین دپاره د اواز د چوتولو دپاره په دې مسله کې چې په فلسطین باندې ظلم کیږي د فلسطین ځمکه د فلسطین ریاست دا د فلسطین د خلکو دی دا د اسرائیلو نه دی دې دپاره اوی کوشش کوي علما کرام دا نور پارټۍ هم ځان سره یو کوي چې زمونږ سره په دې اواز کې زمونږ سره په دې کوشش کې تاسو خپله حصه واچوئ محترمو عرض مې دا کوو چې ما او تا د هغوی امداد څومره رانه کېږي چې هغه وکړو په دې امداد کې یو څیز عام دی هغې ته بایکاټ ویل کېږي معاشي بایکاټ زموږ مسلمان د معاشي بایکاټ نه خبر هم نه دی چې کم پراډکټ او کم د هغوی د اسرائیلو د یهودو پیداوار دی چې هغوی جوړوي هغه څیزونه ما ورته بایکاټ وکړو هغه څیز نه استعمالو هغه د خوراک څښاک دي که د ضرورت نور استعمال څیزونه دي نو کم سے کم کماو ته اطلی نشو د پیسو وس مو نه کېږي چې ورپسې ولیږو تعاون دپاره خلک د لوږې مري د لوږې د تندې نه ماشومان مري هغه ماشومان چې پیس کي د هغوی میندې مړي دي د خوراک ولا انتظام نشته د لوږې نه مري د لوږې نه ماشومان تاسو روزانه په ویډیوګانو نه ګورئ نو که دغه نشو کولی نو کم سے کم د پچا چې بمباري کېږي او د کمو پیسو د برکت یې چې کېږي هغه پیسې هغوی رالي په تا باندې پیپسي خرڅوي په تا نور پراډکټ خپل خرڅوي هغه څیزونه هغوی هلته رالي د مسلمان خلاف استعمالوي نو کم سے کم مونږ دومره کوي چې دغه خو نه استعمالو که نه دغه معلوم کو کم کم څیزونه زما په استعمال کې دي خوراک څښاک اغوستلو پیزار کې نورو څیزونو کې چې د هغې نه ځان وساتم دا خو کوي شو که نه د خپل مسلمان امداد په دغه طریقه باندې او معاشي بایکاټ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نمونه داخلي ویم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د بدر غزا شوې ده جنگ شوې دی چې چا تاریخ ویلي څوک د اسلامي تاریخ نه خبري هغه ته به پته وي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو صحابه کرامو ته وویل چې قافله د مشرکینو را روانه ده د تجارت قافله ده راځي چې د هغې مخنیوي وکړو وینیول او د هغوی نه مال واغسته په هغه جنګ کې ډېر صحابه کرام هم شهیدان شوي دي علما کرام فرمایي دقه معاشي بایکاټو دشمن له د هغه په معیشت کې ډغره ورکه د هغه په معیشت کې هغه له نقصان ورکه نور خو مې وس نه کېږي دا خو کوي شو که نه الله رب العزت زموږ ستاسو د فلسطین د کشمیر د افغانستان خصوصا د پاکستان الله یې د ټولو مسلمانانو امداد او نصرت او مدد وکړي